بسم الله الرحمن الرحیم باب صلاة الوتر. مصنف رحمت الله علیه د دغه ځای نه وتر ولا مسائل ښایي د وتر ولا کوم رکعات دي او وتر په باره کې څه مذاهب دي وغیره د ټول شیانو د ښایي. باب صلاة الوتر. دلته کې صلات اضافت وتر طرف ته شو ده، د عام اضافت خاص طرف ته ده. یہ چې الوتر واجب عند ابي حنیفه رحمه الله، امام صاحب په نسبت وتر واجب دی. یو روایت کې فرض له قول راغله ده، هغه مؤول ده په واجب سره عملا واجب دی. وقال صاحبان حضرت فرمای سنت، چې د وتر من سنت ده. سنت نه مراد شه ده آکد السنن ده سنت خود د لظهور آثار السنن فيه، چې سنن څه دي هغه ولا کم آثار دی هغه دا په دې کې ظاهر شي دی راغلي دي. حيث لا يكفر جاهل، چې د دې ولا منکر کافر کولای نشي، کافر نشي ګڼلی ځکه ورته شي نه شي سنت نه شي. ولا يؤذن له، او دې دپاره اذان نه کېږي، او اذان څه شي دپاره کېږي؟ پنځه منځونو دپاره، جمعې منځ دپاره وغیره. ولی ابي حنیفه رحمه الله امام سی وایي چې قوله علیه السلام، پیغمبر سم دا قول لیکنه دي کې خویلي چې ان الله زادکم صلاة، چې الله تاسو لپاره مونځ زیات کړی دی. الا وهي الوتر، هغه وتر مونځ دی. فصلوها ما بین العشاء الى طلوع الفجر، نو هغه د ماسخوتن منځ نه ونیسه کنه، د دې منځ نه چې کوم وخت جوړېږي صبحي ټیمه پورې، فجر پورې، په دې ټیم کې تاسو کوئ. نو دلته کې چې تاسو د خدای مونځ زیات کړی دی، زیات تو کړی ورته ویلی شي که دا هغه سنت وکنه بیا به ته داسې نه شول چې زیات کړی شي، دا خو بیا مزید شو که نه. کوم شی دی پنځه منځونه دي که نه، هغه مزیدلی شو. نو مزید که دا چې شوه سنت وه نو بیا به ورته مزید نه شویل. نو سنت دا نه ځکه خو ته مزید ویل شي چې مزیدلی باندې زیاتوالی راغلی. دا مزیدلی چې دی دلته کې پنځه منځونه دي. د دې وجې نه دا خبره معلومه شوه چې دا څه ده؟ واجب ده، سنت نه ده. او بله خبره دا چې امر نو هو للوجوب، دلته کې امر شی دی که نه. فصلوها امر وجوب دپاره استعمالېږي. ولهذا وجب القضاء بالاجماع، دې وجې نه خو تاسو مسره منئ اجماعا یعنې بالاتفاق چې د دې وله قضا واجب او قضا دې څه شي نه وي د عامو شیانو نه. خو دا خبره خو هسې ده چې قضا خو شروع د وجې نه واجبېږي. دا خبره پکې کول چې د دې ولا منکر کافر نشي ګڼلی. و انما لا يكفر جاحد لان وجوبه ثبت بالسنه، د دې وجې نه چې د دې ولا ثبوت او وجوب دا حدیث نه شوی دی. وهو المعنى بما روى عنه انه سنه، یو هو المعني بما روي عنه انه سنه. همدا خبره مطلوب د دماغي خبرې نه چې کوم امام حنیفه نه راغلی دی چې دا سنت دی. سنت معنی څه ده؟ چې په حدیث سره د دې وجوب ثابت شوی دی. بمخته چې وهو يؤدى في وقت العشاء، او دې دپاره چې د اذان نشي کولی تاسو وایئ که نه چې دا د سنت علامه ده، نو دا خبره خو مه کوئ. ولې؟ دا د ماسخوتن په ټیم کې ادا کېږي که نه. فاکتب باذانه و اقامته، نو د ماسخوتن لمونځ له چې کوم اذان او اقامت یې به دې دپاره کافي شو، دوباره د کولو ضرورت نه وي. دا د وتر ولا حیثیت یې درته وښودو چې دا واجب دی او که سنت دی. صحیح خبره څه ده چې واجب دی. اوس د وتر ولا رکعات ښایي چې دا څو رکعاته دي؟ موږ مذهب مطابق 3 رکعاته دي، او منځ کې به فصل نه کوي، یعنې داسې به نه کوي چې 2 رکعاته ووایي که نه بیا هغه نه بعد سلام تاو کړي. نه 3 واړه په یوه ځای باندې وکړي. او نور حضرات څه کوي؟ څوک وایي چې 1 رکعت دی، څوک وایي چې 3، څوک وایي 5 وغیره. قول مخته وایي چې الوتر 3 رکعات، وتر د احنافو مذهب مطابق 3 رکعاته دي. لا یفصل بینهن بسلام، چې سلام په ځای سره د منځ کې فصل به نه راولي. لما روت عائشة، عائشة صاحب روایت کړی دی انه علیه السلام کان یوتر ب3، 3 رکعاته به وتر کوو، په منځ کې به فصل به نه کوو. وحکى الحسن، او حسن بصري رحمت الله علیه اجماع نقل کړی د اجماع المسلمین، د مسلمانانو اجماع على الثلاث په 3 رکعاتو باندې. وهذا احد اقوال الشافعي، د امام شافعي رحمت الله علیه په اقوالو کې قول 3 رکعاتو شته. وفي قول 2 رکعات کې د یوتر بتسلیمتین، چې 2 سلام سره وشي کې وتر وکړي. او 1 رکعت خاص معنی د نهار رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الوتر عن الوتر. وهو قول مالک، دا د امام مالک صاحب هم کولی چې 2 رکعات نه 2 سلام سره دی وکړي. والحجة علیهما ما رویناه،
مذکوره روایت زمونږ د دواړو خلاف حجت دی. د وتر سره متعلقه بله مسله چې د په دې کې دعای قنوت ویلی شي، نه دی چې د دعای قنوت به چې کې رکونه مخکې وایي که رکونه بعد وایي. مونږ مذهب مطابق رکونه مخکې ویلی شي. ویقنت فی الثالثة قبل الرکوع، رکونه مخکې په دریم رکعت کې به دعای قنوت وایي. وقال الشافعي رحمه الله بعده، امام شافعي چې نه رکونه بعد وایي. لما يروي روایت دی انه علیه السلام قنت بآخر الوتر، وتر په اخره کې قنوت ویلی دی. وهو بعد الرکوع، او د رکونه بعد جوړیږي. مونږ وایو چې دې کې خو احتمال شو که نه، اجمال هم دی چې اخر د وتر نه څه مقصود شو. رکوع ته اخري رکعت وایي که اخر د رکعت دې ته ویلی شي چې سجده مو سره وشي، سجده ورسره وشي یا رکعت پوره کېږي که نه. اجمالي خبره ده. مونږ دپاره داسې صریحه خبره شته. ولنا ما روي انه عليه السلام قانت قبل الركوع، رکونه مخکې قنوت ویلی ده او دې کې صراحت شته. وما زاد على نصف الشيء آخره، او کم شی چې د نیم نه ورزیات شي دې ته اخر ویلی شي. مخته به دا مسله ښیي چې د دعای قنوت په دې وترو کې ویلی شي دا ټول کال به وایي که صرف څه خاص ټیم کې ویلی شي. زمونږ د احنافو د مذهب مطابق دعای قنوت به ټول کال ویلی شي، صرف رمضان سره نه ده خاص او د رمضان آخر سره نه ده خاص، همداسې څه خاص ټیم سره تعلق نه ساتي. ويقنت في جميع السنة، ټول کال به د دعای قنوت وایي. خلافا للشافعي رحمه الله، امام شافعي دا شنه وایي في غیر النصف الاخر من رمضان، هغه چې رمضان د اخر نه علاوه به نورو ځایونو کې نه وایي. صحیح ده، صرف رمضان د اوله ټیمو کې به وایي. او امام مالک صاحب په نس کې صرف رمضان کې وایي. د هغو دا مذهب دی لقوله علیه السلام للحسن بن علي، چې حضرت رسول الله حسن بن علي ته ویلي حين علمه دعاء القنوت، چې کله دعای قنوت ولا ورزده کا چې اجعل هذا فی وترک، دا د په وترو کې وګرځوه. من غیر فصل کې د تفصیل نه و چې کال یو که نیم کال یو که څومره قید پکې نه و د ټیم ولا. زموږ استدلال څه صحیح شولو. ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب والسورة، او دا خاصی واضح خبر چې د وتر رکعت کې فاتحه هم وایي، سورت هم ورسره وایي. لقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. هماغه چې کله دعای قنوت وایي د پر سړی څه وکړي، دا وایي چې کله قنوت وایي د پر تکبیر وکړي او لازم سره اوچت کې وځي نه کې لاس اوچتول شته که نه، یو پکې څه ده د قنوت هم ده. وإن أراد أن يقنط كبر تکبیر دو کې لأن الحالة قد اختلفت، چې اوس حالت بدل شو که نه، اول په یو شي کې اخته اوس په بل شي کې اخته شو. ورفع يديه لسونه به موچت کې وقنط هغه نه به دعای قنوت وایي. لقوله عليه السلام لا ترفع الأيدي إلا في 7 مواطن، وځینو کې لاس اوچتولی شي. وذکر منها یو ذکر منها القنوت، کې قنوت دی. هماغه مسله ښایي چې د قنوت ولا کومه دعا ده دا په صرف د وتر منځ کې ویلی شي که سبعي منځ کې به هم وایي. مونږ مذهب مطابق صرف په وترو کې ویلی شي، او شوافي وغیره حضرات وایي چې نه په سبا منځ کې به هم وایي. ولا قنوت فی صلات غیرها، وتر نه علاوه په بل منځ کې به نه وایي. خلافا للشافعي رحمه الله فی الفجر، هغه په د سبعي منځ کې هم د ویلو خبره کوي. واضحه خبره ده چې هغه نه دعای قنوت نازله مراد ده، او په خاص ټیمونو کې که نه ټول کال خو نه دی مشروع که نه. لما روى ابن مسعود رضي الله عنه انه عليه السلام قنت في صلاة الفجر شهرا ثم تركه، فجر په منځ کې قنوت وتر ویلو خو به پرېږده ولا. ټیک ته دې کې امام شافعي لپاره دلیل جوړېږي، خو هرمشوالي دلیل خو نه شو چې هرمشا کال به وایي که نه. دا خو صرف د مصایبو ټیم کې څه مصیبت مسلمانانو ته پیښ شي یا بل د څه خبره پیښه شي. خامخته وی فإن قنت الامام فی صلاة الفجر، که د امام شفیع مسلک یو امام وي که نه هغه د سبعي په منځ کې چې شوي لو دعای قنوت ویله، نیسکت من خلفه عند ابي حنیفة و محمد رحمهم الله. زمونږ د طرفینو مطابق چې کم مقتدي حنفي المسلک یا به چوپ اوسي. وقال ابو یوسف رحم الله، امام یوسف سویل چې نه یتبعه د هغه اتباع وکړي، یعنی امین امین خو دې ورپسې ووایي که نور شیان نه وایي، لکه د عید ولا تکبیرات دي. لأنه تبعا لامام، چې دا د امام تابع دی. والقنوت فی الفجر مجتهد فيه، او د سبعي منځ کې قنوت ویل دا مجتهد فيه مسله ده، مختلف فيه ده. ولهما طرفینو چې نه ابزدي باندې د عمل مه کوي، انه منسوخ، چې دا شی منسوخ شوی دی، یعنی مسلسل نشي ویلی. ولا متابعت فيه، په منسوخ شیانو کې متابعت نه کېږي. ثم قیل به چوي دي چې یقف قائما، خو داسې به نه کوي لکه قنوت هلته کې چې کله رکونه بعد د قنوت وایي که نه، نه امام په سیده به ودرېږي سجدې ته دې مه ځي،
ثم قیل به علماء ځینې دي چې یقف قائما په ولاړه دي اوسي کنه به قدر الامکان لیتابعه فيما تجب متابعته څومره متابعت ضروري هغه چې اوشي کنه امام سره دی ادریږي لکه داسې شو لکه قوما اوږده کی وقیله چې شي یقعد کیدی نه ولا کیدی نه سجدې ته مزي کنه کله چې امام سجدې ته سره ټټ شي بعد سره لاړ شي سجدې ته تحقیقا للمخالفه چې په دې شي کې د مخالفت واضح کی لأن الساکت دا چې کله چا پوسی شریک الداعی دا د داعی سړي سره شریک شو لکه سړی یو شي تر غوښتنه کې ته پیچپ پاتې خو ته سره شریک شوی خو دې خبره کې خو غلو ده کنه دې کې څه خبره شوله سید سره ودري کې دی کېنی والاول اظهر خوله خبره ظاهر د شدیو کی متبات دیو کی ودلت المساله دي مسالنه دا خبره معلومه شدلالت یو کی علی جواز الاقتداء بالشفعويه شي شفوي خلکو په اقتداء جایز ده ټکه شفعويه لیکل ده کنه نشي ته څوک نه لیکي بس خیر ده لیکل شي نو پرابلم څه دمره خبره پکې نشي شفعويه لیکل شي خو شفیعيه لیکل ډیر بهتر دي کنه صحیح سره د شفیعيه سره لیکل شي امام شافعي صاحب مسلک ولا پس اقتداء کول شي او علی المتابعه او دي خبري بني دلالت کو دغه مسلې چې متابعت هم کول شي په قراءه القنوت په الوتر شی وتر کې کوم قنوت ولا دعا یغاب وای واذا علم المبتدي منه ما يزعم به فسادا صلاته كالفز وغير لا يجزي الاقتداء به خامخت مسله خي اذا علم المقتدي منه ما يزعم به فسادا صلاته یا فساد صلاته که مقتدی په امام کې د څه شی او کتو چې عادي وجنه د معلومه شری دي سره مزمتی کی کنه نبی خو ظاهره خبر د اقتدا نه کی کنه لکه اوس امام شافعي مذهب مطابق چې سړی د پچنا ولګي وینو بس بدن خو د سنه ماتي کی کنه زمونږ د احناف مذهب خو مطابق او د سمتی کی بس اقتدا ته نشي کولای اسلام مذهب مطابق نبی د اقتدا نه سي کیږي لا یزيه الاقتداء به والمختار في القنوت الاخفال انه دعاء مخته چې د دعای قنوت کې بهتره خبره ده شپټه سړی وي نه د دعا ده او دعا د پر بهتره خبره چې د اخفاء ده حدیث پر د دعای قنوت خبره بیان شو مخته تخی باب النوافل د نوافل مسلې خای چې نوافل څه طریقه ده نوافل لفظ راوړي د خودنه عام نوافل بس نه دي مراد خاګنه پکې چې مراد د سنن مراد سنت ته په عام معنی کې نوافل نویل شي ځکه چې دا خو فرض واجب نه دي کنه ځکه ته نوافل نه لې شي السنه ركعتان قبل الفجر سبعی منځ د فرض نه مخکې 2 رکعات سنت شته مسره کنه او دی باندې ابتدا کړی ځکه دا اشرف السنن دي دلته صاحب هدايه ځکه ول ذکر کول صاحب قدوري و غیره واربع قبل الظهر وبعدها ركعتان او سنت د مسبخین مخکې 4 رکعات دي او مسبخین وروسته 2 رکعات دي واربع قبل العصر او دا عام نوافل سنن دي خاګه د مزدیګر نه مخکې 4 رکعات دي حدیث کې راغلی چې دا کوي خدای پاک د ولادت شو کې هغه باندې رحم وکړي وان شاء رکعتین کې 2 دی وکي ورکعتان بعد المغرب د مغرب نه 2 رکعات دي وربع قبل العشاء 4 رکعات د مسخوتان منځ نه مخې دي نفلونه دي او اربع بعد 4 بدین وروسته دي وان شاء رکعتین کې 2 دی وکي او 2 خاصي کول شي ول اصل په اصل کې د پیغمبر سم حدیث ته د متعلق افل الصلاه والسلام فرمایلی دي قوله عليه السلام من ثابر على 12 ركعه في اليوم والليله کم سره چې د شپه ورځې کم 12 رکعات منځونه دي نفلونه کنه په دې باندې مواظبت وکي مداومت وکي همیشه کې بن الله له بیتن فی الجنه لا بل جنت کې کور ورکی جوړ کی وفسر على نحو ما ذكر في الكتاب وكتاب مفسد کې کوم ذکر شي د رکعاتونه کنه ترتیب شي سبعی 2 دی به مسفقین 4 دی به 2 دی ان عمدی تفسیر هم د شیطان پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه راغلی دی کنه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی چې دینه دا مطلب دی غیر انه لم يذكر الاربع قبل العصر ها په حدیث کې د مزدیګر د مخکې 4 رکعات دی حدیث کې ذکر نشته په بل ځای کې شته فلی هذا سماه بالاصل حسنا ځکه په مفسود کې امام محمد سید د 4 رکعات چې ډیره خبره ده کوي کوي و خیر او اختیار مرکړشته کسو کې کین کې اختلاف الاثار د دې متعلق حدیثو کې اختلاف راغلی دی کنه ځنه کې راغلی دی چې 2 رکعات په مسم د مزدیګار مخکې کول ځنه کې راغلی 4 رکعات کول ځنه کې راغلی خدای پاک دې رحم وکړي اصلي باندې مزدیګار مخکې 4 رکعات وکي ولفظ له الاربع بس بهتر ده چې 4 دی وکي ولم يذكر الاربع ولم يذكر الاربع ولم يذكر الاربع قبل العشاء او په حدیث کې 4 رکعات ذکر د مسخوتان نه مخکې نه دی راغلی کنه مسخوتان نه مخکې 4 رکعات او کې ولې هدا کنه مستحبا ځکه دا سنت نه دی بلکې عام مستحب دی لعدم المواظبه چې دی باندې مواظبت همیشواله نه دي شي
وذکر فی رکعتین بعد العشاء حدیث کې لکه حدیث المصابره د حدیث المصابره ویل شي کنه ودی کې د مسخوتان نه بعد د 2 رکعاتو سنت ذکر راغلی دی او په غیره او د حدیث نه علاوه په بل ځای کې ذکر الاربع د سالورم ذکر راغلی دی په لحاظ خیره ځکه دی کې اختیار دی او ویل کړی شوی دی اختیار چې کدوا کوي او کسالور کوي الا ان الاربع افضل سالور کول بهتر دی خصوصا عند ابي حنيفه رحمه الله او خصوصا د امام سیف بن علامه معرف من مذهبه چې د دې مذهب کې دا خبر راغلی ده کنه چې سپي سالور رکعات په یو سلام سره کول بهتر دی والاربع قبل الظهر بتسلیمه واحد عندنا او به د مسبخین نه مخکې د سالور رکعات سره سنت کی کنه دا په یو سلام سره دی معنی د سینه ده چې 2 رکعات دیو کې سلام ته کې بیا 2 رکعات کې بلا بلا ما کوي او سلام سره د سالور واړو کې کدا قاله رسول الله صلی الله علیه وسلم نشي پیغمبر صلی الله علیه ابو ایوب الانصاری سے تو په خلاف الشافعی رحم الله او د امام شافعی سے خلاف دی غوښ نه 2 رکعات دیو کې 2 رکعاتو کې بلا بلا سره دی ما کوي ادمره خبره بیان شو سمخته مسله خای چې دوري زم سړی نفلونه کې شپیم نفلونه کې کنه اوس کوي سړی شپې نفلونه کې آیا د سی کول چې سالور رکعات په سلام کې شپږ رکعات یا تر رکعات یم د شی توري د دې څه مسله ده اوس هم دا خبره ته مخته خای قال مخته چې ونوافل النهار د ورځې ټیم ولکم نفلونه د انشاء صلی بتسلیمه رکعتین کوا غواړي و سلام سره د 2 رکعات او کې انشاء اربان کې سالور رکعات د سلام سره وکي او تکره زیادت علی ذالک او بیا د سالور نه زیات رکعتونه نشبغه ته دی ما کوي و سلام سره فاما نافله الليل هذا شفيك مرکتونه دی قال ابو حنیفه رحم الله امام سیبل د صاحبینو ان صلى 8 رکعات ان صلى 8 رکعات کاتر رکعات یو کې به تسلیمت نو سلام سره جائز ده وتکره زیاده علی ذلك دین زیاد به الله په سلام سره دی مکه وقال صاحبان وای د نه مسله چې لا یزيد بالليل على رکعتين بتسلیمه شپې ټیم دی هم کشیر نفلونه کې دی 2 رکعات نه زیات دی مکه بس 2 رکعات دی کې یو سلام سره یو سلام د منه د شیخ خي طرف ته سلام وړي منه دا چې څالو رکعات دی کولو عبد الرسول اخره پر دې منزول را پاسې دلی بیا د ورپسې 2 رکعات نور ورکړو دا منه دا شدا ته په یو سلام باندې واکي لکه څالو رکعات د شپږو کو یو سلام اخر کې تا کې سلامونه خي طرف ته غزر دي یو سلام ویل شي کنه یی د څالو رکعات ته په 2 سلامونه کې 2 باندې دا د 2 رکعات ځان ته واکي بس دی باندې سلام تا وکنه بیا غنه بد نه ونیت ته د دې تل شي تسلیمه جديده یا به تسلیمتین ودیل شي وفي الجامع الصغير جامع صغير کې دی لم يذكر الثماني الته کې اتو رکعات ذکر نه دی کړی بلکې شپږ رکعات ذکر کړی په صلات الليل د شپې ولا منځ کې ودلیل الکراهه به محتوای شي د شپې کا څوک اتو رکعات په یو غکیو کې سلام کې بلا رکعتونه ونه کې دا ولی مکروه د دلیل د کراهت دی انه علیه السلام لم یزد علی ذلك دین زیات پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی کړی کنه ځکه دین زیات نه دی کول پکار ولول الکراهه کچری کراهت پکې نه وکنه لازم تعلیم للجواز نو کله کله خو پیغمبر صلی الله تعلیم د پر خو بکړی وصیت رکعتونه کنه جواز خدای د پر چری د شیم کول جایز دی والافضل فی الليل عند ابي سبحانه الخامخ خبره خای چې بهتره څه خبره ده 2 رکعات دي سړای کوي که څلور دي کوي په یو سلام سره څه خبره بهتره ده ائمه دي کې څه اختلاف دي سم دا خبره خای نور په ټول صورتونه جایز دي والافضل فی الليل عند ابي يوسف ومحمد رحمهم الله صاحبانو حضرات مطابق دو وایي چې د شپې ټیم کا سړی مونږ کې به افضل بهتره طریقه ده د مثنا 2 رکعات دي کوي ځان وفي النهار 4 او کورزی کوي نو به سلور رکعات دی وکي نفلونو وعند الشافعي رحمه الله امام شافعي سے به فيهما مثنا شپاوي او کورزی 2 رکعات کول بهتر دي په دې کې مشقت هم ډیر وی کنه کې نسل سلامونه تول نه نیتونه وغیرہ کول وعند ابي حنيفه رحمه الله امام سے وی چې فيهما 4 چې شپاوي او کورزی کنه ته سالور پکې وکي بس دا بهتره ده نه دي د سیکول وکو کنه شیو کې د امام شافعي سے خبر را لبل کې د شاول خبر راغله د سغول خبر راغله د صاحبینو خبر راغله ورزي ولا کنه خدای دود ولا خبر ورکی نه راغله خامخته د امام شافعي سے کم دلیل نیول دی هغه کم ځای نه دی للشافعي رحم الله قول عليه السلام امام شافعي سے د پیغمبر صلی حدیث نه دلیل صلات الليل والنهار مثنا شپې او د ورځې نفلي منځونه 2 رکعات دي وګورئ د دلیلونه وو
او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم دا دلیل نیولی دی کنه چې کوم امام شفیع صاحب دپاره دلیل دی خو صرف پکې د نهار لفظ نشته ولهما او امام ابو یوسف رحمت الله علیه او امام شفیع رحمت الله علیه د ورځې په باره کې دو رکعاتو نه ویلي دي نه د شپې په باره کې کنه نه هغو هم دې حدیث نه دلیل نیولی ولهما الاعتبار بالتراویح هغو په تراویحو باندې قیاس کوي یعنې امام شفیع چې د دوه ویلي کنه شپې ورځې په باره کې د شپې دپاره امام یوسف صاحب هم دې خبر نه دلیل نیولی چې تراویحو باندې قیاس کوي او ورځې دپاره خاصې بیا ځان ته خبره شوله ولابي حنیفة رحمه الله انه علیه السلام کان یصلي بعد العشاء اربعا امام صاحب د دې خبر دلیل نیسي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ماسخوتن نه بعد به څلور رکعاته کول روات ابو عایشه دا حدیث عایشې صاحب نقل کړی دی وکان یواظب علی الاربع فی الضحى او ورځې به د ضحا ټیم کې د چاش وغیره ټیم کې به چې مونځ کوو څلور رکعاته باندې مداومت کوو ولانه ادوم تحریمه او بل خبره پکې ده چې څلور رکعاته سړی کوي په یوه ځای باندې کنه دي کې د تحریم د دایم شولو کنه لکه دوه رکعاته کې به دوه رکعاته باره خو نه یې تحریمات تړل شي څلور رکعاته په یوه ځای باندې کېدي کې د تکبیر تحریما څه شولو یو مخې پرله پسې ولګېدلو تل شولو فیکون اکثر مشقه نه دي کې مشقت زیاتې کوم شي کې مشقت ډېر وي کنه هغه د بل نه افضل وي او ازید فضیله فضیلت هم پکې زیات همدې دې وجې نه خو مسله ښایي ولهذا لو نظر که یو سړي د شیطان نظر وکړو دا د دې خبرې دلیل دی لکه څلور رکعت افضل دي چې مثلا یو سړي نظر وکړو ای یصلي اربعا بتسلیمة چیرې زه به څلور رکعته په یوه سلام کوم یعنې په یوه ځای به دا کومه نه لا یخرج عنه بتسلیمتین که یو سړی دغه مونځ څه وکړو بېله بېله دوه رکعته دي وله دا ذمه نشوه پوره د دغې نظر نه خلاص نشول ځکه چې دا د اول نه درجې کې کم شو هو علی القلب که سړی د دې الټا نظر وکړي چې یارې زه به څه کومه زه به یارې داسې چل کومه که نه چې دوه رکعاته مونځ به کومه او په بېله بېله سلامونو سره به کومه صحیح ده د شی ته دې ووې که نه او بیا څلور رکعاته په یوه ځای باندې وکړو سره دې سره د بیا نظر نه وځي وعلى القلب او که د دې الټا صورت شي یعنې نظر وکړو چې زه به څلور رکعاته کوم خو په دوو سلامونو سره او وی کړو په یوه سلام سره دې سره ذمه پرېږېږي یخرجو ذمې نه وځي د دې د معنا دا شو چې دا شی ته کول افضل دي خو تراویح خو د تراویحو خبره چې دا وکړه تراویحو باندې راته قیاس کوي تراویحو باندې خو سره قیاس کوم ولې والتراویح تؤدى بجماعة په رمضان کې د تراویحو خل جماعت سره د کوي که نه فیراعى فیها جهة التیسیر په دې کې اسانتیا ده چې په جمع سره د ادا شي نه هغه باندې مه قیاس کوئ ومعنا ما رواه او کوم روایت چې امام شفیع صاحب وغیره ځان ته استدلال نوالي د صلات الليل والنهار مثنى مثنى نه دي نه معنا ده که نه چې د نفل مونځ جفت کوئ جفت خو څلور رکعته جفت دي که نه دوه رکعته جفت شپږ رکعته جفت دي دا معنا یې داسې جفت یې کوئ او معنا ما رواه کوم روایت یې کړی دی هغه معنا ده شفعا چې جفت یې کوئ لا وترن ټاکې ما کوئ درې رکعت او بروړه لوي هغه سوغني ومعنا ما رواه او کم روایت یې کړی دی که نه امام شفیع صاحب استدلال ځان ته شفعا هغه نه مراد شه د جفت رکعت یعنی دن اور رات کی نماز جفت ہے نہ کہ طاق واللہ تعالی اعلم بالصواب